عرض غواړم عرض کړم دغه موضوع باندې څه واقعا مو معاشرې کې یوه درد، یوه بیماري، یوه مسله څه دی، بحران حالت پیدا کړی دی. هغه دا دی چې مو معاشرې کې حلال و حرام و تمیز ورک شوی دی. اکثر کسان تاسو کسوی مال حرام باندې ایله نه کوي. کسا حرام دوا قسم ته دي. یو کېدای شي حرام ته بریخي، رشوت حرام دی بریخي، سود حرام دی بریخي، مال مردم حرام دی بریخي، غصب حرام دی بریخي. خو ډېر داسې شیونه دي چې هغه حرام دي، شاید چوک نما په نه کېدی چې دا حرام دي. ځنه ناجایزې پیسې دي چې موږ خلو، ځنه صورتو کې ډېر شیونه دي چې حرام کېدای شي. امو معاشرې کې ځنه ګاټې دي، ناجایزې ګاټې. ما تاسو مارکیټ اوس وکسه بازار وکسه سړیږي د ورځ نه بله ورځ ته. واجه څه دی؟ ډېر کسان دغه ځینه څي وریا بلشخیلو نه استه مارکیټو کې سوداوانې کوي. ویلې څه وجوهات خو شته که نه؟ څه ناجایزې ګاټې شته دي، څه حرم خوری دي، څه وجوهات خو دي که نه؟ څه انسان کورمې نه پڅېږي هغه مارکیټ ته اوسېږي سودا راوړي. نه دا حرم خوری نن یې مو معاشرې کې وویلای جوړه کړې ده. حالان کې تاسو وکسوی څومره زیات آیتونه د قرآن، حدیثونه د معصومینو حرم خوری په حواله سره غلي دي. دورزیم بل شي په باره کې نه دی رغلي چې سوره باد اثرات لري، سوره باد نتایج دي. زه صرف یو دوه درو حدیثو طرف ته صرف اشاره وکم، لږ څو اثرات د سرسری فهرستوار کم ټایم کې بیان کوم. اصحاب کهف 300 سال بعد څه کله خوب نه بیدار شول، احساس یې وکړو څه وږي یو کس ته پیسې ورکړي چې لاړ شه بازار ته ماړی راوړه، نه ورته یي څه مثلا میشی راوړه، نری غوښه راوړه، پلاو راوړه، چای راوړه. دغه نه ورته یي. قرآن کې آیا دی ایها ازکا طعاما، تاسو کې چوک شته چې تزکیه شده پاکه پاکیزه حلاله ماړی راته راوړي. 300 کاله بعد هم یوه لقمه خوري بیا یا حلالې پسې سار دي، جایزه ماړی، تزکیه شده ماړی. مهمه ده که نه انسان دپاره څه وخوري خو حلاله وخوري، کامه وخوره، لږه وخوره، زندګۍ تیره شي خو حلال اوسه تیره شي. دا ډېره مهمه ده. مو معاشرې کې دغه شي تمیز ورځې نه بله استور کېږي. ډېر داسې کسان به وي چې ډېر متدین دینداري کسان هېڅ کمای ورکې نشته، اما څه کله حرامو حلالو مسله وي تمیز نه کوي چې زه د حلاله خلم که حرامه ده خلم، جایزه ده که ناجایزه ده، ایله نه ورته کوي. دا ډېره مهمه مسئله ده. پیغمبر اکرم حدیث دی چې زه خپل ځان نه بعد امت باندې دروشو باندې پریشان یم، چې خپل امت به دغه دروشو کې ډوب شي. یوه مسئله شهوت پرستی ده چې ما امت به شهوت پرستی طرف ته لوړ شي. دویمه مسئله ریاکاری ده، امت به ریاکاری شي. دریمه مسئله حرم خوری ده، امت به حرم خوری نه ایله نه وکي. ما کربلا واقعي کې تاسو ته پته دی مولا سید الشهدا چې بار بار روبرو شولو ظالمانو سره اتمام حجت وکړلو، بار بار یې ورته وویل چې ما نه پېژنئ زه څوک یم، فرزند رسول یم، فرزند علی یم، فرزند زهرا یم، چا سره تعلق لرم. اخري کې چې مولا مایوس شي چې ما خبرې ورباندې اثر نه کړي، امام 3 ورې دا جمله ادا کړه لقد ملئت بطونکم من الحرام. تاسو نه ما خبرې چی ته اثر کوي؟ تاسو خېټې حرامونه ډاکې کړي، حرامونه خېټې ډاکې شي، بیا د حجت خدا خبرې انسان باندې اثر نه کوي. نن مجلسونه، نن وعظونه، نصیحتونه، تبلیغ، محرم سفارې څه کموالی شته؟ څوره غوټې غوټې منبړې، څوره غوټ غوټ پروګرامونه کېږي، خو ویلې اثر نه کوي. و وجه شاید انداوي څه حرم خوری معاشرې کې زیاته ده، حرم خوری تمیز معاشرې کې نشته ده. اثرات ډېر زیاتې قربان بشم. زه څو اثرات طرف ته سرسری فهرستوار ټایم کم د کم ټایم کې څو شو ته اشاره وکم چې یو اولین اثر چې انسان باندې حرام مال رزق حرام چوي هغه دا دی چې عبادت نه انسان محروم کوي. ډېر کسان چې عبادت نه محروم کېږي مال ټوي، بل څه وجه ده چې عبادت توفیق خدای نه راکوي. سبې الموز نر نه کېږي، تهجد نر نه کېږي، المنز تمزړه نه کېږي، الموز نه وريایم، عبادت نه وريایم، مجلس نه وريایم، جماعت نه وريایم، متمخانې نه وريایم. یوه وجه حرم خوری، یوه وجه حرم خوری ده. شیخ عباس قمی ما تاسو هر کور کې کتاب موجوده، مفاتیح الجنان کتاب عظیم عالم تیر شوی دی. هغه چې وری زه همدان ته خپل مرګلی سلوړم، شپه مو او سوار وم، امرګل چې ته و کور ته تللو
مو ته یارڅه هغه ته مو سڅې دعوت یې مړې د تیار سره مو ولنه سم اصرار یې وکړو په زوره اصرار سره وسلوړم دعوت مې قبول کو مړې مو خړه روغ واپس سبې المنځ ته راپوڅېدو من دا څه سبې ځان کې دوی مسترګې کولاو شولې الموز مو فورا وکړلو خو ډېر افسوس مو وکړو چې تهجد الموز ته نه پوڅېدم تهجد الموز نه قضا شولو عمر کې مو نه تهجد الموز نه قضا شوی خو نن سبې مو نه تهجد الموز قضا شو کله مو مرګلې راپوڅېدو ورسته مو ورځې پښتنه ورنه وکړه چې د کوم کس دعوت ته لوړو د چوک دی څه پیشه څه کار او کسب دی هغه مو ته یوه پیشه وښیله زه دې ځای کې ذکر نه وکړم هغه مو ته چې پلنکې فیشې سره پلنکې شعبې سره پلنکي ځای کې کار کوي نوکری دی خو نوکری داسې وه چې هغه کې حرام و حلالو کاتا ورکې چلېده سود ورکې چلېدو حرام ورکې چلېدل نو هغه ته مو فورا وویل چې کسه دی مغې ماړی اثار و ما باندې وکړو مو عمر کې تهجد الموز قضا نه وشوی نن مو نویلې قضا شو دی برکات دی هغه یې څخه نه بعد 40 دینه پورې بیا مو چې ته تهجد الموز توفیق مو ته نشو نصیب ایوه ما جایده دی دویم شی چې انسان باندې اثر چې د عبادت او بندګۍ کې خپل شیرینه دی خپل خوند ورکې دی حلاوت ورکې دی انسان سے عبادت کې المنځه کې عبادت کې سجدې کې نماز تهجد کې روزې کې هر شي کې خپل خوند دی خدای ورکې یخې دی یو حلاوت څنګه یو کس دسترخوان نه یو کس اندسې عیش و نوش نه خلی یو عابد و زاهد و عارف کس عبادت نه خلی بندګۍ نه خدای خلی ډېرو کسانو ته دا حلاوت نه نصیبي ډېر کسان دا حلاوت و عبادت شیرینه خوند نه محروم دي محروم شولې واجه حرام خوری دی بایزید بستمی و عارف و صوفي تیر شوی دی په باره کې دا حکایت راغلی دی چې هغه عبادت حلاوت شیرینه نه محروم و سوچ کولو څه واجه دی واورځې مور سنده خبره شیر کا څه مور عبادت خواندې نه پیږم څه داسې تانه خو یو کار نه وي شوی چې زه نن عبادت نه محروم یم مور ورته وایي زویه نور خو نه یم خبر خو عاده شته دی چې کله ته حمل امیدواره وم چې کله ته حمل و اخ ټایم کې دا شی و څه یوه ورځې بام باندې چا پردی مړی و ما ډېر خوند یې راکړو ما ګوته وکې تېره که هغه مړی مو وڅکله کیدای شي مغه شی وي فوراً بایزید بستمی ایسا واجه انداره ایسا ننز عبادت حلاوت نه محروم شویم یو شای ده انسان محروم که ای عبادت خوان نشیرینه نه یو بل شای سر روایتو که رغل ده انسان قسی القلب